یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سردې په موسم کې د یخنۍ په موسم کې بهر تشریف یوسلو نو چې بهر تشریف یوسلو نو د ونو نه پاڼې غورځېدې نو هر کله چې د ونو نه پاڼې غورځېدې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو ونې څانګه رونیسله شاخ چې ورته وایو مونږه څرانګه یو څانګې ونیسله نو د هغې په وجه د هغې ونې نه نور هم پاڼې وغورځېدې نو زمو استاسو خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع وفرمایل وی کله چې یو بنده د 15 وخته مونږ په اخلاص سره کوي کنه وی دا هغه نه به دا ګناونه داسې دوړېږي لکه څنګه چې د دې ونې نه دا پاڼې دوړېږي سوچ وکړه نبی علیہ السلام څه فرمایي وی چې کله یو بنده مسلمان 15 وخته مونږ په پابندۍ سره په اخلاص سره کوي په خشوع وضو سره وی د دنه به دا ګناونه داسې دوړېږي لکه څنګه چې د دې ونې نه دا پاڼې وغورځېدې